قسم په خدای دی چې دا داسې شی دی لکه په زیارت کې چې منجور ناست منجور ناست دی، مالګه مخې ته ایښې ده او جارو ورسره ده او غټ کوتک هم داسې ورسره، او دا منجوران ویم ډېر غټ غټ که تاسو خیال وکړئ دی زیارتونو کې ناست. که ته دغه منجور ته ووایې چې هلکه تا سره د دې زیارت څه کار دی، دا ولې ته دلې ولې ناست او دا مالګې سره د دې زیارت څه کار دی، د شکرانو سره د زیارت څه کار دی، په ایمان وایي دا منجور به دې مړ کي که نه. کاکا صاحب زیارت په 1.5 لک روپۍ د یو میاشتې ټیکه کی، د یو میاشتې په 1.5 لک روپۍ. ما لکه دا خو سم سنګي پارست دی، چرته زه هم یو زیارت پیدا کوم. ښه د کاکا صاحب شکرانو ته څه حاجت دی، د پلاني بابا شکرانو ته څه حاجت دی. هغه پیسو باندې دا د زیارت منجوران او دغه نوسي په خدای قسم شرابونه د بریمان صاحب په شکرانو ډلې ګډېږي که نه ګډېږي؟ د بریمان تمام منجوران چې دي د ډلو څه شی دي تاسو خیال راغی؟ دا زمونږ ملک دی او دا پکې دین دی او دا پکې اسلام دی او دا پکې مذهب دی. زیارت سړی مړ شو خلاص، قبر لا یوړ خبره خلاص. اوس هغه پسې خیرات وغیرہ وغیرہ مال در سره او هغه پسې د خیرات چې کولو، دا خیرات نه چې دا زمونږ ملک کې کوم رواج چرته جماعت جوړېدو ورته د سیمټ واغسته د خدای په نامه د هغه پاروا جماعت کې پوزي نه و، پوزي دی ولا جوړ کړه د خدای په نامه د هغه پاروا، پکې دی چرته جماعت کې ولګولو د خدای په نامه د هغه پاروا، کوې دی وېستو د خدای په نامه د هغه پاروا، پول دی جوړ کو د خدای په نامه د هغه پاروا، چا غریب له دې جامې جوړې کړې د خدای په نامه د هغه پاروا، چا غریب کړه دی یو بوره وړی اوړه د خدای په نامه د هغه پاروا. په خدای قسم دا صدقه جاریه ده، هره ورځ به نوی نوی اجر او ثواب ستا مړي له قبر نه ور. اصل دین دا اوس دې دین نه مونږه جوړ کړی څه مسخره ده. نو دا تاسو وګورئ د دې وجې نه عزیزانو د عرص به ټیک شي، خو که د ملک قانون ټیک شي، که د ملک قانون نه و ټیک دا هېڅ نه ټیک. قانون راغی تاسو په دې ملک کې بل شی وګورئ. خلیل مومن دا وګورئ چې مولود شریف له چې ملا راولئ نو تپوس ته وکړه چې استاد ته د کومې مدرسې سند یافته، سند وښایه نو هله به تقریر کې کینی نه به کې. په خبره پوهېږئ په سکول کې ABCD یا 1 دونه دونه او 2 دونه 4 هغه سره هم چې د FA سرټیفیکیټ نه نو ډایرکټر ماسټر برتی کوي. 1 دونه دونه او 2 دونه 4 ورته کوي الکانو ته نه چرې چا سره چې د BA سرټیفیکیټ نه د دفتر کلر کې لګي. ها ولې نه لګي؟ ځکه نه لګي چې د په فایل پوهېږي نه. ماسټر ځکه نه لګي چې د په ABCD پوهېږي نه. نو د پیغمبر منبر هغه چاله څنګه ورکې بدبخته چې هغه په قرآن او په حدیث پوهېږي. عزیزانو لوی امتحان که تاسو خیال وکئ اول په آدم علیه السلام باندې دانا وخوړه او د جنت نه بار شو. ښځه په یو ځای شوه او دی په بل ځای شو. 300 کاله سره جدا او په 300 کاله کې د آدم علیه السلام ورد او وظیفه څه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دا وظیفه خدا ما په خپل ځان زیاته کړي، کستا رحم او کرم نه نو کار نه کی. 300 کال ورپسې درجه به درجه هر یو پیغمبر په خپل وخت کې لوی نه لوی مشکل او لوی نه لوی امتحان کې الله پاک به کامیاب. نوح علیہ السلام 900 کال په پیغمبري جبه باندې د قوم ته تقریر کړي. 900 کال او په 900 کال کې صرف 40 کس مسلمانان کړي، نور ټول چې ده کافر. 900 کال دا څه د خله خبره نه ده
چې ټول قوم او ټول ملک خلافي او تو ورپسې لیوانې ګرځي او در په در ګرځي او د خدای احکام ورته رسوي، دا ډېر ګران کار. سهار راته یو سړی وویلې چې تبلیغ کې تللی و، یو کلي ته وې بسترې راته بهر وغورځول او راته وی چې تاسو مونږ دی جماعت کې نه پریدو، تاسو د امریکې ایجنټان یې. وې مونږ بسترې واغستې او په شپه چرته بل جماعت ته لاړو. هغه بل جماعت والا خو د شپې زیرا کو پریخو خو راته وی چې سهار وختي به وځئ، مونږ هم دلته تبلیغ والا نه پریږدي. دا څومره ګران کار. نو ما ورته وی چې بچیا په دې مې پوهې کړ چې اړه کې خفه وې که خوشحال وې؟ وی جی خوشحال مالدا هغه سنت د پیغمبرانو ادا شو چې کم کلی ته به ورغی نو کاڼي به پې وورول، ماشومان به ورپسې کړه، څښا لرې به یې راوړه او پې د پاسه به یې ور وغورځول. دا هغه سنت ادا کېږي لګیا. تبلیغ والا د امریکې ایجنټان، د امریکې ایجنټ خود پاکستان وزیر اعظم دی جونیجو، چې د امریکې صدر ورته ووی چې دا خبره به په بین الاقوام کې کې نو ځان بیمار کو. نو هغه ټکی وګورئ بیګا تقریر کې وکړو. ستاسو په دې څه پوهېږئ؟ او چېرته دا روټي خلاص باټان ماټان راځي په دې کلو کې یو د خدای قهر جوړ. الا سلویختی دا مولود شریف تے والا وعده دا مولود شریف تے والا سنت تے مولود شریف تے او صاحب دا باٹھان ورطرا غواری اغی سرا علم نشتا، دین نشتا، قرآن نشتا، پس پوئیگی نا. دا بدبخت قوم ورطناس دی، دا سپنگیری ورطناس دی، کل جاری کل خان دی، پا خبر نپوئیگی. دا تبلیغیان وی ٹک ندی، تبلیغیان زکا ٹک ندی چے ملازم تی چراوستے نو دو درې چرگانے در تالال کڑی خامخا چیزے نورم لاس ماس دل در کی. تبلیغ والا خرام شی مفت، روٹائے مفت خری خپلا خری، پا بسترم خپلا سملی، پزمکا سملی او دین در تا مفت بیان کی. نالتا خستاد چاٹورائی کار خرابی گی. نو تبلیغ والا ذکر امریکی ایجنٹان کتاسو کی ایمانی ایمان. نو دا امریکی لو ایجنٹ چه دے آغا زیاو لک پہ دے کنه دے لو ایجنٹ. دا امریکی لو ایجنٹ چه دے آغا جونیجو دے پوزا غصه شد پاکستان قوم چه زیاو لک بلا ورزو ویل زه په اسلام را وستو کې ناکام شو. نو مال شرمیدل یا چې ناکام شو حکومت پریدا کړ. کم شي کې چې سړی ناکام شي خو یو طرف ته چې پریدي. دا د اسمبلی ممبرانو شرمیدلو ته ووایي چې په اسلام کې دی ناکام شو، شریعت بل والا او روټي خلاصو، نو اوس ورسره سله ناستې خو پرېږدئ چې راوځئ بار اوس یې په غېږ کې سله ناستې. اوس ړانده کړي څه یئ؟ ړانده کړي هغه 1 کروڑ او 50 لاکھ روپو یئ چې د قومي اسمبلی ممبر ته 1 کروڑ او 50 لاکھ روپے مراعات ملاوي. اخبار کې بیان راشي زما بلاسی او ملیانو بگریوانی چې شریعت ملکی مونږ سره مرګرتیا نه کړه. آو ستا بگریوانی او د ټول قوم بلاسی چې ضیاء الحق 50 لک روپے پالاکې خرچ کولو له درکړې وي او تا په خپله بنگله جوړه. ممبرانو ته د 50 لاکھ روپو ورکولو ضرورت څه دی؟ سرکاري خلق شته که وابدا شته، پی ډبلیو ډي شته، 2 کروڑه محکمې دي، هر محکمه پترو دی هغه متعلقه کار کیږي کنه. نو منبر له سره پیسې ورکړي، منبر له سرکاري رشوت ورکړي چې د ضیاء الحق حکومت خو پتا قوي شوی دی، ووټ ته مال راکړی دی، آینده دا قوم په دې پیسو راضي کا چې بیا تعالی ووټ درکړي او ته مال راکړي او زه صدر پاتې شم. تاسو په دې پوهېږئ؟ دا زه په څه خبره پوهېږم؟ ما په آرام کې نه دا شیخان میخان دي والله که په شد بود په خبره نه پوهېږي. دا سیزونه دي لکه بلا موټر کې چا مارغه مارغه کینولې کنه د پلاستیک او موټر روان یو دا هغه د سر داسې خوځي هغه ګوګوان. دا څه قوم دی یا دا خلق دی؟ که دا قوم وی او دا د انسان اولاد وی دا جونیجو به د دې ګړګړونه نیولې وی چې د دې قوم ضرورت
دا د چواریانو جمعدارای ته دی چې تاسو اعلان وکړو چې بیډي الیکشن به چې پلانای میاش کیږي. هیڅ ضرورت نشته بیډي الیکشن ته. مونږ ته د بیډي الیکشن ضرورت په دې ملک کې نشته. مونږ ته که ضرورت دی په دې ملک کې نو هغه د قرآني نظام راوستو. زه دې بې غیرته قوم ته وګورئ سال یې جوړ کړی دی. کومو کلو یې تاسو وایي کم ځای یې کلې بډبېره خلیل مومن په دې کلو کې محل کتلی دی. هر چا ځان له یو منداڼو خوښ کړی دی. زه به ده سره ګرځم زه به ده سره ګرځم زه به ده سره ګرځم زه به ده سره. او دانه چې د هغه د سړي د زوی سر دی هم که نه دی خو تا ځان له منداڼو خوښ کړی. دې ملک ته د دې ضرورت زه وایم دې ملک ته نه د صوبایي الیکشن ضرورت شته. صوبایي الیکشن یې خو تاسو ډېرې وکړې. وګورئ دا تار پیټوان چې نن په تاسو باندې ناست دا شرمېدلي وګورئ. بله شپه په نوښار کې سال شوی دی چې صدر صاحب راغلی و. سال شوی د پېښور نه یې وله د چوڼ چوڼ ډمان بوتلي او د شپې بڼه کانه وه او صدر صاحب ته د چوڼ چوڼ دمانو تماشې کوي. یو دلته د چوڼ دمه د هغه هم وله بوتلې خبر یې بس دغه نه غصه راځي ډېره سخته غصه. خدای دې داسې ملک په تباه د داسې ملک دی چې د کوم ملک دومره بې ضمیره قوم د کوم ملک دومره شرمېدلی قوم اسه انسانان نو تاسو به وګورئ سبا چې دا قوم به بیا سال جوړ. نو عزیزانو عرض مې دا و چې د خیر تمه مه کوئ په دې ملک. انتظار د دې کوئ چې دا ملک خدای کم قهر له ساتلی دی. توربیلې بند به پې راشلېږي که آسمانی کاڼي به پې راوري که طاعون مرض به پې راځي. ته وګورئ نن ستا په ملک کې کینسر مرض شروع شو. کینسر ورشه ارنم کې وګوره ښځې دي او نران دي ماشومانو ته بلډ کینسر شروع شو. او کینسر هغه مرض دی چې د ځمکې په سر دنیا کې د هغې علاج نه. او بیا هغه مرض دی چې غریب سړي ته ولګي نو یو ډریپ چې ورته خېجئ په 4,000 روپۍ خوند به لا دای چې د ښځې د کینسر شي او ته د ټاټکي مزدورې اول ته 4,000 روپۍ د یو ډریپ په میاشت کې ستا هغه نیکه به را پیدا کړي. وړه څه چاته ځکه چې هسپتال ډریپونو خو هغه لاړه هسپتال له خو چې کوم دارو سرکاري راځي هغه دارو واپس بهر راځي او په کیمسټانو باندې خرڅ. دا دوایانو والا دي دا د هسپتال ټولې دوایې واپس دي. خدای هلاک او تباه کا د ضیاء الحق د حکومت هغه هیلث منسټر چرته دی هغه ډرګ انسپیکټر چرته دی هغه DHO چرته دی چرته دی. دې صوبه کې یو د هیلث وزیرو ما ورته وی چې ته پوهېږې د 5 روپو دارو 15 روپۍ ته ورسېد. ویل الله منو ته پته نه ده زه خو نه یم خبر. نو مالتا خدای هلاک کړه ته ولې خبرېږې به اربونه روپۍ در سره ده اربونه. نو ته د دوایه د نرخ نه څه خبرې دی؟ 15 روپو دارو 15 د TB د مریض 10 تنې 100 ګولۍ 200 ګولۍ دا نسخه به په 10 روپۍ کې ده د یو میاشتې علاج په 10 روپۍ. اوس د یو سټپټومایسین نسخه په 300 روپۍ د یو میاشتې علاج نه برابري. غرق ماما دا ټوپۍ موپۍ سپینې لرې کوئ او دا ګمنځې مومنځم چې دې ګیرو کې وهی راوهی ګمنځې لرې کوي ګیرې خوله کې ونیسئ او د دې رزیلو پښتو کې پړي واچوئ د سپو غوندې په دې ځمکو راکاږي. هغه ورځې به خدای راولي چې د دې کمسلو پښتو کې زه پړي واچوم او په دې سړکونو یې د سپو غوندې راکاږي. نن خو ستا عمل تباه دی څه زمونږ د لاسه او څه د حکومت وخت د لاسه. نو عزیزانو د خیر تمه مه کوئ چې تاسو به په پاکستان کې چېرته ښې ورځې م ګورئ ښې مې نشته چېرته چې دا قومي او چېرته چې دا خلک. که تاسو ښې ورځې ولیدئ
نو دا ګیره بستاسو په متیازو کړو نور بخوارېږي او ذلیلېږي به نور به تبا کېږي ملک د بېدینۍ د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی که ته دا ټوله ګناه د حکومت وخت ده قانون ټیک شو قانون ټیټ شو ته وګوره چې په ملک کې نن ستا ملک کې په خدای قسم زه په دا منبر ناست یم یریږم په منبر دی جماعت له د مونځ په نامه راشي کیړی پټی که نه پټی کیړی پټی دې ځای مصله پټه قالینی مصله وه طالب لس بجې غوړولی چې یو بجې زه راکوشم مصله بله پټی که نه پټی دا ګڼی جماعت نه پټی که نه پټی د مونځ په نامه راشي او بم درته کي او زه وایم چې کېږي ښه دی چې خلاصیم کېږي ماما ځکه چې تاسو مونږ که ژوندي یو په مونږ څه هسې ځمکه درانه کړې ده قسم په خدای ملا ما تا بله ورځ وویل چې یاره دا بم مال کاکا چې ته مخکې او زه درپسې ویل ولې ما نو په تا څه او په ما څه په تا او ما څه هسې واښه خو خره هم خوري ګیا خو سنډاګان او غویان هم خوري مونږ خو خدای وښې او ګیا خوراک ته نه یو پیدا کړي مونږ خو خدای پاک د دې خپل دین د خدمت دپاره پیدا کړي او هغه مونږ کولی نه شو زمونږ د لاسه نورو شرمېدو دین زمونږ د لاسه نورو شرمېدو قوم لګیا دی د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی کمیونسٹ دهریان قادیانان پرویزیان دا د ټاپ کافر ستا په ملک کې کار کوي لګیا دي او زه او ته لګیا یو په حلواګانو نښتي یو حلوا شته او نشته او روټۍ شته او نشته او ماښامه شته او نشته یو بل چېرته باټ را پیدا شوی دی او دا مړو څلوېښتي زینګه مشرانو کړې وه زینګه مشرانو کړې وه وګوره اوس دا ملیان دیوبندیان وایي چې مې کوئ دا تاسو ورته ناست یې صاحبه دا دمکړي کارغان رښتیا نو که پتا په څلوېښتي وکړي نو پتا دی خو وګوره څلوېښتي څه شی دی څه دی وایي څلوېښتي دا شی دی چې سړی چې مړ شي که نه نو د ده دا روح چې دی دا څلوېښت ورځې راځي او د کور په دې بنیره ناست دي بنیره ورته وایي دا په دې بنیره ناست دي نو دا ښځې هله خورې وایي لاس زر اوچت که هغه اروا بیا ناست دي چې زر هغه جومات لا پتنوس راشي اوس زه مړه کې خیال کوم چې خدای دې بیخه مباسه ضرورت څه دی چې ته اوس وایې چې په بنیره روح نه کېږي ځکه چې مونږ هو تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راز تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راز تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راز ستا کور روان شي زما غوالنګی څلوېښت ورځې زما غوالنګی صاحبه خروټی پکې ترکاړي چٹنی پلانے پلانے څلوېښتمه ورځ وایي مړی رخصتېږي او اروا یې د نورو مړو سره ګډېږي نو چې څلوېښتي وشي ماله جوړه پرتوغاښ ګومنځ مسواک دا ګومنځ هم پکې نو څلوېښتي وشي تاسو غیره غیره نتو خیره راوغواړي ټول او لا بعضې پکې کارډونه هم چاپ کړي چهلم دی او پلانی دی او واده یې جوړ کړي لار شو صاحب سره بر شو چې د جنت توتی شو او ارواح نور مړو سره ګډه شو هلکه د خدای لوی ورځې ته وګورئ ظالمانو اصلي دین هغه دی چې کوم په 23 کاله زمانه د نبوت کې پیغمبر کړی دی او کوم د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي په دور خلافت کې چې کوم کارونه شوي دي دا اصلي دي په دا زمانه 23 کاله یو 30-35 کاله نور په دا زمانه کې چې کوم کارونه دې 5 کسانو کړي دا دین دی په دا وخت کې تاسو وښایئ که ماښامۍ شوي او که څلوېښتي شوی او که د مړي جوړه شوي او که مسواک شوی او که ګومند شوی خدا به دیني او که دا نه شوي مونږ د خېټې د پردا قسم په خدای دی